د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اسلام اعلان او تکلیف. د اسلام په شروع کې چې به څوک مسلمانېدو هغه به تر خپله وسه پورې خپل اسلام پټ ساتو د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لخوا، هم په دې وجه چې دوی ته د کافرانو نه تکلیف ونه رسي د پټولو ترغیب کېدلو. کله چې د مسلمانانو تعداد یو کم 40 ته ورسېدو نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د ظاهرولو درخواست وکړو چې ښکاره په ښکاره په څرګنده تبلیغ وکړی شي. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم اول انکار وکړو، خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په اصرار یې قبوله کړه او د ټول حضرات یې ځان څخه واخیستل. مسجد قبا ته یې تشریف یووړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تبلیغي خطبه شروع کړه. دا د ټولو نه لومړۍ خطبه وه کومه چې اسلام کې وویلې شوه، او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم تره سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ هم په دغه ورځ اسلام راوړی دی، او د هغه نه 3 ورځې پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په اسلام کې مشرف شوی دی. د خطبې شروع کول و چې 4 واړو طرفونه کافران او مشرکان په مسلمانانو ورچپه شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یې هم سره د دې چې مکه مکرمه کې عام طور د عظمت او شرافت منلی شوی و، دومره یې ووهو چې ټول مخ مبارک یې د وینو نه ډک شو، پوزه غوږونه ټول د وینو رنګ بنګ شو، پیژندلی نه شو. په پاڼو او لتو یې ووهو، په خپو پرې وګرځېدل، او چې څه نه کول وو ټول هر څه یې ورسره وکړل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بېهوشه شو. بنو تیم یعنی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د قبیلې خلکو ته خبر وشو. هغوی د هغه ځای نه راوچت کړو، رایوړو. هېچ چاته په دې کې شک نه و، بلکې یقین و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې ځناورو په شان حملې نه ژوندی نشي پاتې کېدی. بنو تیم جماعت ته راغلل او اعلان یې وکړو چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ که چېرې دې واقعه کې وفات وشو نو موږ به د ده په بدله کې عتبه بن ربیع قتل کوو. عتبه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په وهلو کې ډېر زیات د بدبختۍ اظهار کړی و. ماښامه پورې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بېهوشه و. سره د اوازونو ورکولو د وینا یا د خبرې کولو موقع نه راتله. ماښام ته اوازونه ورکولو باندې یې خبرې وکړې نو د ټولو نه لومړۍ خبره یې دا وه چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم څه حال دی. خلکو په دې ډېر ملامته کړو چې د هغه سره د کېدو په وجه درته دا مصیبت پېښ شو او ټوله ورځ د مرګ په خوله کې وي، او چې خبرې دې وکړې نو هم د حضور صلی الله علیه وسلم جذبه او د هغه شوق خلک ترې فاسدل لاړل چې نالګي وه، او دا هم چې آخر څه باقي ده چې خبرې یې وکړې نو بیا هم هغه زوړ سبق د نبي علیه الصلاة والسلام مینه. دوی مور خیره ته یې ووی چې د ده خوراک څښاک دپاره څه انتظام وکړه. هغه یې څه تیار کړو، رایوړو او په خوړلو یې اصرار وکړو. خو د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هم هغه یو اواز و چې د نبي علیه الصلاة والسلام څه حال دی، په هغه څه تیر شو. د دوی مور ووی چې ما ته خو خبر نشته چې څه حال دی. دوی ورته وفرمایل چې جمیل رضی الله تعالی عنها د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خور ته لاړه شه، پوښتنه ترې وکړه چې څه حال دی. هغه غریبه د زوی د دې مظلومانه حالت او د پریشانۍ درخواست پوره کولو دپاره جمیل رضی الله تعالی عنها ته لاړه او د محمد صلی الله علیه وسلم د حال پوښتنه یې ترې وکړه. هغې هم د عام د دستور موافق دغه وخت پورې خپل اسلام پټ ساتلی و. ویې ویل چې زه څه پیژنم، څوک محمد صلی الله علیه وسلم او څوک ابوبکر رضی الله عنه. ستا د زوی حالت چې مې واورېد خفه شوم. که چېرې ته وایې نو
تا سره به لاړه شم چې د هغه حالت ووینم. خیره قبوله کړه، هغې سره راغله او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حالت یې چې ولیدو برداشت یې ونه کړی شو، بې اختیاره په ژړا شوه چې بدعملو یې څه حال کړی دی. الله تعالی دې هغې ته د خپلو کړو سزا ورکړي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ترې تپوس وکړو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام څه حال دی. جمیل رضی الله تعالی عنها د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه مور طرف ته اشاره وکړه، وی ویل چې دا اورې. دوی ورته وفرمایل چې د دې نه مه یریږه. نو جمیل رضی الله تعالی عنها ورته خیریت واورولو، عرض یې وکړو چې بالکل صحیح او سالم روغ جوړ دی. دوی تپوس وکړو چې دا وخت کوم ځای دی. هغې عرض وکړو چې د ارقمه رضی الله تعالی عنه په کور کې دی. دوی وفرمایل چې زما دې په الله تعالی قسم وي چې د هغې وخته پورې به هیڅ خوراک او څښاک ونه کړم تر څو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام زیارت ونه کړم. د دوی مور خو ناقراره وه چې دې څه وخوري او دوی قسم وخوړو چې تر څو پورې زیارت ونه کړم هیڅ به نه خورم. په دې وجه مور یې د دې انتظار وکړو چې د خلکو تلو راتله بند شي، هسې نه چې څوک یې وویني او څه تکلیف ورته ورسوي. هر کله چې د شپې ډېره حصه تېره شوه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې واخیست. د نبي علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې د ارقمه رضی الله تعالی عنه کور ته ورسېدله. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورته رغاړی شو او نبی علیه الصلاۃ والسلام هم ورته رغاړی شو. دوی هم وژړل او مسلمانانو هم په ژړا شو، ځکه چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه حالت د لیدو نه و. دې نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه درخواست وکړو چې دا زما مور ده، تاسو دوی دپاره د هدایت دعا وفرمایئ او دوی ته د اسلام تبلیغ هم وکړئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته اول دعا وکړه، دې نه پس یې د اسلام ترغیب ورکړو. هغه هم دغه وخت مسلمانه شوه. پیدا کې لګي د عیش و عشرت، د نشاط او فراحت خوشحالۍ په وخت د محبت دعویدار په سوونو وي. محبت او عشق هغه دی کوم چې د مصیبت او د تکلیف په وخت هم باقي وي.